غیرتمندو چې قرآن پاک د دې سره تعلق مضبوطول پکار دی. د قرآن کریم په درنه سترګه کتل اول یاد ساتئ د هر یو څیز په دې زړه کې عقیدت ته اعتقاد دی. د الله نوم چې کله واورئ چې ستا په دې زړه کې ښه جذبات راپورته شي، اذان چې کله واورئ چې ستا په دې زړه کې ښه جذبات راپورته شي. یو کتاب مې کتو په هغې کې واقع لیکلي ده چې پنجاب طرف ته یو زنانه مړه شوه. یو زنانه مړه شوه چې ساه یې ورکوله، نو ملا صاحب ته وویل چې راشه د خلک د دین نه ډېر لري وو. زنانه د زنکدن په وخت کې خبرې کولې، خو خبرې داسې کولې چې د کورنۍ خلک په باندې پوهېدل نه چې دا څه وایي. ملا صاحب یې راوسته، ورته ویل چې صاحب دا څه بړبړ کوي، راشه دې ته غوږ کښېږده. جاهل خلک او ناپوهه. هغه مولانا صاحب چې ورته غوږ کښې، خو هغه لږ لږ په عربۍ پوهېدو. هغه ورته وویل چې ان هذین الرجلان یقولان ادخلي الجنه، دا دوه کسان ما ته وایي چې جنت ته داخله شي. وی دا خدا وی او دین خو معلومیږي چې الله جل شانه د دې سره ښه سلوک کوونکی دی. دې ته الله پاک یو مقام ورکو، بیا سا ورکه. دته تپوس وکړو چې د دې څه عمل و. هغه یې ورته ویل چې زمونږ ونیوه، موږ اودس هغه یې نه پېژندو، داسې کلی و، داسې علاقه وه. وی چې څنګه مونږ یو داسې دا و. وی نه څه شی به په دې کې داسې و، هغه تاسو یاد کوئ. نو بیا زنانه وویل چې په دې کې یو عمل و چې څه وخت به اذان شروع شو نو دی به کار پرېښو او دا به کېناست. وی اذان کېږي، هغې ته غوږ کېدی چې څو پورې به اذان نو ختم شوی، تر هغې پورې به هغه به چپ ناسته وه. د هغې نه پس به یې کټوۍ، سمسۍ، جارو، لوښي، دا کارونه به بیا وروستو. اول اذان مونږ چې ماشومانو مونږ ته به مور وی چې اذان کېږي بچی چې کټ کې به پروت وی چې کېنه. او په شامي کې مسله لیکلې ده چې کله سړی روان وي اذان کېږي نو بیا دې ودرېږي. د هغې دا مطلب نه دی چې پاتې شي، خو روان یې ودرېږي. مونږ نن سبا د اذان په وخت کې کار نه پرېږدو. بعضې خلک په دې باندې الحمدلله عمل کوي چې اذان کوي نو تلاوت بند کړي. تلاوت بندول ضروري نه دي، دا فتوا نه ده. تلاوت جاری ساتلی شي، لیکن تلاوت بندی او خبرې چې شروع کړي وي نو خبرې نه بندی. کار چې کوي د دنیا هغه نه بندی، گپ شپ نه بندی، هغه جاری وي مسلسل. هلته اذان هم کېږي، دلته کې خبرې هم لګي. دا اذان کې څه دي؟ اذان کې خو رابلنه د جماعت طرف ته حی علی الصلاة، تا تم مؤذن وی، ما تم وی، بل تم وی، بل تم وی، مستراشی مستراشی مستراشی. نو چې تا ته څوک چغه وباسي چې مستراشي، نو ته اخوا دې خوا وګورې چې دا سړی چاته وایي. د هغه خبرې ته غوږ کېدی، بیا په هغې باندې عمل کې. لیکن دلته مؤذن لګی حی علی الصلاة حی علی الصلاة، دوه ځله وایي په اوچته اواز، او ته پې باندې پروا نه ساتي. بیا مؤذن وایي حی علی الفلاح، دوه ځله بیا وایي د کامیابۍ او د فلاح ځای ته راشي. دغه وخت کې په هغې باندې ته پروا نه ساتي. نو حالانکه مسله لیکلې ده په کار دادا چې د دنیا کار کې سړی لګیای نو چې اذان شروع شي باس صبر وکړي، د الله نوم اخیستی شي. الله اکبر الله اکبر، الله ډیر لوی دی، الله ډیر لوی دی. الله ستاره د کاروبار نه لوی دی، ستاره د دنیا نه لوی دی، ستاره د بینک بیلنس نه لوی دی، ستاره د عہدې او منصب نه لوی دی، تا نه لوی دی، د هر چا نه لوی دی. ستا د خبرو نه د هغه خبرې لوی دي، د هر څه پرېږده په خپل ځای. الله لوی دی مطلب هم دغه دی. ته چې موس کې چې نیت تړې تکبیر تحریمه الله اکبر، بس چې څنګه دې دا ووایې الله اکبر، د دې نه مخکې تا خبرې کولی شوې، اوس حلال او مباح خبرې در باندې بند شوې، ځکه چې الله ډېر لوی دی. باس د هغې نه پس خبرې بند. نو وی دا زنانه وی دې کې دا شی و. نو هغه ملا صاحب ورته ووایي چې بس د دې د خاطره الله جل شانه په دې علاقه کې چې دومره عمل یې کولو، هغې ته نور څه نو معلوم چا ورته څه خولي. وی الله جل شانه دا وبخ.